پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د حاجت پوره کېدو لپاره ډیره زیاته بهترینه وظیفه ښودلې ده. د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي چې کوم سړی دا وظیفه کوي او د دې انسان حاجت پوره نشو، زه به د قیامت په ورځ د حوض کوثر خواته ولاړ یم، رارې شو زما نه د خپل بدل دا والي. محترمو، دا وظیفه ډیره زیاته ناشنا ده، ډیره زیاته عجیبه ده. د حالي په ورځ هم کولی شي، دغرنګې په نورو ورځو هم دا وظیفه کولی شي. څومره چې په توجه باندې وشي، څومره په دهان باندې وشي، انشاءالله العزیز اثر او پکې سیوا وي. د چا کو هر قسم له حاجت وي، الله پاک به له حاجت دا پوره کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در به کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې الله پاکم خوشاله آباد ساته. دې وخت تاسو ګورئ وظایف کې دنیا چینل او زه مخاطب تاسو ته د یو نوې ویډیو سره. نن چې کومه زموږ وظیفه ده، دا وظیفه محترمه د حالي د ورځې حوالې سره ده. دا وظیفه د حالي په ورځ هم کولی شي، دغه رنګې د حالي د ورځ نه علاوه په بله ورځ هم دا کولی شي. خو یاد ساتئ د حالي په ورځ ډېر زیات اثر کوي. وظیفه داسې ده، د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي چې کوم سړی دا وظیفه کوي نو د دې انسان ټول حاجتونه دا پوره کېږي. انسان څونه خواهشات دي، د انسان څونه مرادونه دي، و دا به پوره کېږي. موږ دنیا ته وګورو، د دنیا خلکو ته وګورو، په دې کې سړي شته دی، په دې کې ښځې شته دی، دغه رنګې هر قسم هلکه به کېږي. داسې یو سړی به نه وي چې د هغه حاجت نه وي. د هر چا په سوونو باندې حاجتونه دي، د هر چا په لکونو باندې حاجتونه دي. هر سړی دا وایي چې زما د حاجت پوره شي او ما ترې د خوشحالۍ ژوند میلاو شي. بعضې هلکه صرف خوشحالۍ پسې ګرځي. الله پاک د خوشحالۍ ژوند راکړي، نور د نیسم نه غواړم. بعضې هلکه محترمو دا د نوکرۍ په تلاش کې وي، یا الله پاک نوکري راکړي، باقي د نوکرۍ نه علاوه ورته هېڅ هم نه ښکاري. کوم چې زمیندار کسان دي هغوی ته صرف فصل ښکاري، یا الله پاک دا فصل ښکلی مزېدار کړي چې دا فصل وشي، هغوی ته صرف فصل ښکاري. نو کم پیړ کسان محترمو، هر پیړ کسانو ته خپل ځان ښکاري، نو نورو ته هېڅ هم نه ښکاري. کم دکاندار د هغه چې الله پاک نن ګاهک دا ډېر زیات راولي، نو چې کله ګاهک ورته راشي محترمو، دکاندار په دغه ورځ باندې ډېر زیات دا خوشحاله وي. دومره خوشحاله وي، دومره لکه چې دې دکاندار ته هر څیز میلاو شو. نن چې کومه زموږ وظیفه ده محترمو، دا د حاجت پوره کېدو لپاره وظیفه ده او د دواړو جهانو سردار مبارک د خولې وظیفه ده. نو کوم سړی چې محترمو دا وظیفه کوي، روزانه کوي، یا دغه رنګ یو حالي بل حالي کوي، دونه ټایم پرې نه لګي، انشاءالله العزیز الله پاک به ټول امیدونه، الله پاک به ټول مقاصد، الله پاک به تمام خواهشات محترمو د خپلو خزانونو دا پوره کوي. که دا وظیفه چېرته وکړی شي د رزق دپاره، الله پاک به د انسان ته رزق ډېر زیات پراخ ورکړي. دومره پراخ رزق به ورکړي چې محترمه پوره دنیا به د انسان ته دا حیرانه شي، دومره رزق به ورکړي. که چېرته یو سړی کاروبار کوي، دکان کې دی ناست یا مثال دفتر کې آفس کې ناست دی، ډیلینګ کوي، نو که دی دا وظیفه کوي، دفتر ته سر کې ځي، دا وظیفه یو پیروي، ځان ترې مخې ته کېږي کاغذ باندې، لومبیا دا وظیفه کوي، بیا د خپل کار شروع کوي. انشاءالله العزیز محترمو ډېره زیاته فایده به وي. دغه رنګې څومره کاروباري کسان دي، د دې ټولو دپاره دا وظیفه ډېره زیاته پاورفل او ډېره زیاته مؤثر وظیفه ده محترمو. زموږ کومې خویندې دي، کومې میندې دي، هغوی کورونو کې دا وظیفه کوي، نو الله پاک به په کور کې خیر او د رحمت باران وکړي. الله پاک به په مال کې، په بچو کې، دغه رنګې په کاروبار کې دا ولې محترمه برکت ور واچوي. بعضې وخت کې زموږ خویندې ډېرې زیاتې تکړې، هغوی وظایف کوي، سړي ما اکثر وظایف کوي، لاس کې کمپیوټر یا تسبیح وي، لګیا وي، ذکر کوي. دا زموږ لپاره غټه خبره ده که نه؟
د چا په خوله باندې د الله پاک نوم راوستل دي د چا په خوله باندې د الله پاک صفات دا راوستل دي دا محترمو زمونږ میشن دی الله پاک دې په دغه میشن کې موږ کامیاب کړي څونه کسان چې دا ویډیو مخکې شیر کوي په دې میشن کې هغوی موږ سره شریک دي د هغوی هم دغه مقصد وي د هغوی هم دغه عقیده وي چې دا کم څه بیان شو په دې ویډیو کې دا څه وویلی شو دا مخکې هم خلکو ته لاړ شي او مخکې خلک هم دا وکړي نو زمونږ وظیفه محترمو د حاجت پوره کېدو لپاره ده او چې څومره قسم لا مشکلات د مشکلاتو د ختمېدو لپاره محترمو دا وظیفه ده د چا ټینشن مسله وي د چا پریشاني وي د چا څه مشکل کار وي پوره کېږي نه د هغې لپاره د وظیفه کې انشاءالله عزیز محترمو پوره کېږي به د دواړو جهانو سردار مبارک صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې یو بنده ته حاجت راپېښ شو نو د انسان له پکار چې د خپل حاجت الله پاک نه غواړي او په دې طریقه دی غواړي دا چارندامو کې او چاردام نرسو کې چې هم مزیدار او ښه په طریقې باندې د چاردامو کې بیا د هغې نه بعد راشي 2 رکعاته نفل وکړي 2 رکعاته نفل صلات حاجت مونځ دا به وکړي خو دا نفل داسې پکار دی که نه چې موږ ووایو چې دا مونځ زموږ اخري مونځ دی داسې درز و غپ نه یا صرف ټونګې مونګې نه داسې مونځ وي چې مکمل پرسکونه ماحول کې موږ دا مونځ وکړو او صرف زموږ ستاسو دهان او زموږ ستاسو توجه دا په مانځه باندې وي نو چې داسې مونځ وشي نو بیا د هغې نه بعد د الله پاک حمد و ثنا وشي حمد و ثنا سبحان الله الحمدلله دا ذکر وشي او بیا د هغې نه بعد درود شریف 3 پیرې د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم باندې دا وشي د درود پاک نه بعد دا الفاظ یو پیره دا ویل پکار دي الفاظ دا دي لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين دا روایت د ترمذی شریف دی نو که د چا څه مشکل وي د چا څه حاجت وي نو دا وظیفه دې وکړي انشاءالله العزیز الله پاک به تمام مشکلات دا به ختم کړي الله پاک به تمام حاجتونه دا پوره کړي د ثواب په نیت باندې مخکې ملګرو سره شیر کړئ الله پاک هم خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته